وليسعد بها كل زكين وليظن بها كل غبين وغبين. دا د تهذیب تعریف کوي چې دا تهذیب څه ده. دا یو قیمتي کتاب ده، ترتیب لحاظ سره ډېر قیمتي ده. یوه مسائل خودي تحقیقي پکې چې ترتیب هم ښایسته وي، مسائل هم پکې محکم وي، نو هغه لایق ته دي چې سړی زده کړي. او که زده کول یې شرع ته محتاج وي نو بیا شرع کول پکار دي. ځکه موږ د دې شرع وکړه چې نام یې ملا جلال ده. دی وایي چې ما سره شاګرد و عبدالله یزدي، یغ ما نه منطق التهذیب ویلی، تا تهذیب کتاب یې ویلی چې دا متن ده. اوس دې کتاب تعریف کوي چې دا یې ځکه ما نه ویلی الذي هو العلم، دا غر ده، دا تهذیب کتاب غر ده، غر فی رشاقة الترتیب، په حسن ترتیب کې ډېر ښه ترتیب ده پکې. مرتب خبرې چې وي هغه مخاطب ته فایده ورکوي که نه. او چونکې علم نه ډکو نو شرع ته محتاج و، ځکه ما دا حاشا ولیکله ملا جلال. اوس تهذیب باره کې وایي فلیسعد بها کل زکین ولیظن بها کل غبین وغبین. فلیسعد بها دا مجهول صيغه ده. فلیسعد بها کل زکین ولیظن بها کل غبین وغبین. دا د خپل عجاله تعریف کوي، تهذیب تعریف نه کوي. خپل عجاله چې ده چې دا د په تعدیل کړی ده چې مولا جلال دی، دې تعریف کوي چې دا داسې کتاب ده چې ښه کتاب ده، دې کې ډېر تحقیقات پراته دي د منطق. پرونه ویله چې داسې تحقیقات دي خلا عنها زبور المتداوله، غټ کتابونه دي نه فارغ دي، دا نشته پکې. او اوږدې اوږدې پاڼې د منطق هغه دي نه فارغ دي، هغه نشته پکې. دا ډېر قیمتي کتاب شو. نو چې قیمتي کتاب شو نو پکار دی سړی ووایي فلیسعد بها، منتفع دي شي د ما په دې کتاب چې دا عجاله ده، چې دا ما په تعدیل کړې ده. فلیسعد بها بختور دي شي، نفمند دي شي، نفع ول دي شي، مجهول صيغه ده. بیا د ما په دې کتاب د عجاله سره کل زکین، هر ذهین سړی، تیز سړی چې وي. ولیظن بها کل غبین وغبین، بخل دی وشي د ما په کتاب هر غبي سړی سره چې نه پوهېږي. یک طرف ښه ده چې بخل وکړی شي چې نشي ورته بیان، ځکه زده کولی نه شي. وغوین او هر سرکښ سړی شي چې منطق نه غلطه فایده اخلي. داسې انسان سره دی د ما په کتاب بخل وشي چې نه ورته ووایه، نه زده کولی نه شي. بیا زکاوت ته یو فتانت ته، زکاوت او فتانت دې ته وایي زکاوت او فتانت، چې ذهن تیاری ډېر تیاری ذهن جودت پکې کروالی لأخذ ما ورد علیه، لپاره د اخیستلو د یغو حقایقو چې دته بیانېږي هغې باره کې دا ډېر جید دي. هغې کې کره تهیوي، جودت التهیو چې ښه تیاری لأخذ ما ورد علیه، یغو مسایلو لپاره چې په ده باندې واردېږي دته یې څوک بیانوي یا یې ګوري، نو هغې لپاره دا ډېر سخت تیاری. افتین دې ته وایي چې دا ادراک کې مخکې، یعنی ادراک ته تحقیقاتو، ادراک ته مسایلو په خپل مطالعه هغې کې دا تیزي، بیا دې ته فتانت وایي. چې بلې بیانې او دا تیز تیاری ورته
دې ته زکاوت وایي. ولئن رد القاصرون فيقبلها الماهرون دفع دوام کې ترکه دا تا عجاله چې دا کتاب دا کېدای شي بعض خلک رد کړي چې دا دومره جوار منطق نه ده. دی وایي دا کاسر خلک رد کوي چې کوتا یا نه پوهېږي آیا رد کوي. په چې کوم ماهر خلک مهارتي پاخی په فن کې به قبلې. ولئن رد القاصرون دینه په خلکو رد وکړ چې تاسو د ما کتاب رد کو نو تاسو خپل قاصر یو، تاسو ځین کوتا د حقایقو باندې نه پوهیږئ. ولئن رد القاصرون کرت کې د ما او جالې لره قاصر خلک فهم نه فیقبل الماهرون قبول وکړي د لره پاخه خلک مهارت والا خلک چې اپ پاخی په فن کې. وإن زم الجهل فسوف يمدح الكمل دا بیا رد کوي. مخاطبینو کې قسم خلک دي. دی وایي دا ما کتاب که څوک بدی بیانوي دا هسې جاهل ده. چې کوم کامل خلک کې کمال والی هغې سره هنري تیزي وي کمالات علمي ورسره وي به ما کتاب تعریف کوي. اکه بدی بیانوي نو به جاهل بیانوي. دا په مخاطب رد وکړ خپل ځان یې ترېنه خلاص کړ چې ما کتاب خو بهرحال صحیح کتاب ده. په دا مخاطبینو کې فرق یې کړه. بعضې کمکري نو جاهلان نو بدی بیانوي، بعضې کامل خلک فن والی کمال یې ورسره کمال علمي هغه بیا تعریف کوي. وإن زم الجهل اکه دی ما او جاله بدی بیان کی جاهلان فسوف يمدح الكمل قریب ده دا سوف تاکید پر ده خامخا مدح بیان کی دی ما کتاب لره الکمل کاملین. هذا کمانه دی خوز هذا یعنی دا ممزا چې کوم بیان ما وکړ دا باندې ځان پوه کا خوز. نور دا هم عرفي خبره وکړي. عرفي خبره داسې دي چې دا کتاب قیمتي ده چې ګوره کنه زکی سره به دې ما کتاب تعریف کوي اکمکل سره ابې بدی بیانې. دا عرفي خبره دي. اصل خبره دا ده وعلى الله تکلان انه خیر منعان. اعتماد ما صرف په الله ځکه چې الله یې برابرې. توکل اعتماد ته وایي په الله. بعد استعمال الاسباب اسباب به استعمال کې په اعتماد باندې په الله چې دا به الله اوس برابرې اسبابو کې به سره مچي دا کار به برابرې. انه خیر منعان بشک الله بهترین دی هغه چا چې تعاون کوي. خلکو به چې تعاوني اصل مستعان چې الله ده سبحانه وتعالى. لا نعبد ولا نستعين الا اياه. دا نفي د شرک فی عبادت کې الشرک فی الاستعانت. دا وایي زه بریلی نه چې الله نه سوا بل څه ته عبادت کوم. یا قبرونو ته یا تیرانو ته یا نور ته عبادت نه کوم. سجده درې قسمه ده. یو سجده عبادت ده، یو سجده تعظیم ده، یو سجده سلام ده. عبادت والا سجده دا شرک ده. کله سره پنه تی عبادت چاته سجده کوي چې دا معبود ده. ایو سجده تعظیم احترام ده، ایو سجده سلام ده. دا شرک نه ده. خدا مونږ دین کې منسوخ دي. دا امخ کې دا سجده وا لکه یوسف علیه السلام ورونه هغه سجده باندې شو. هغه سجده چې وا هغه سجده تعظیم یا سجده سلام ولا احترام. دا عبادت. ولا لا نعبدو مونږ عبادت نکو. ولا نستعين الا یو استعانت. یو استعانت ته ظاهر الاسباب کې دا شرک نه ده. لکه مونږ استعانت وایي شاعر راوړه یا وایي اوبر واخله دا شرک نه ده.
ایو استعانت فوق الاسباب ده چې اسباب نه فوق اسباب نه او ته ناری وهي پیر بابا ته یا فرشتو ته یا صحابه ته زمونږ جام داسې جایلان دي کنه پیر بابا صحابه نه اوچت غني چې پیر بابا ټکا وکي کنه چې آته ناروي چې وای چې صحابه ته ناروي نه دومره نه غنیا ټول دنیا اولیاء چې جمع شي ایو صحابي ته نه رسیا نو یو استعانت تحت الاسباب دی او فوق الاسباب نو تحت الاسباب شرک نه ده او فوق الاسباب شرک ته ولې ځکه تحت الاسباب دا نه د مستلزم عقیده دی علم غیب لره دې کې علم غیب عقیده نشته انا دې کې عقیده شته د تصرف دا نشته لکه زه ته چای پخې کړم نو دا خو یو خو غیب عقیده نه پکې را لکه تا ته مې مخامخ ویل چې چای پخې دا خو مشاهده ده ستغوغو باندې یارو غیب نه پکې را لای بل دا تصرف نه را لای تا ته ما تصرف نه کا ثابت تصرف خو فوق الاسباب ته وایي دا سمانه ویل چې ته متصرف ته تصرفات کې په کائناتو کې نه خو ظاهري اسباب دي چای پیاله ده پي دي چې دا موجودات دي تا نه دي پیدا کړی نه تا تصرف کړی دا خدا وسره خلق پل کې بس دا شو نه دي کې عقیده د غیب رااله چې ما ته علم غیب ثابت کړ انا دي کې عقیده د تصرف رااله چې ته متصرف او تصرفات تا وکړه فوق الاسباب خو دې پیدا کړې چای دې پیدا کړې چینی دې پیدا کړه دا خو نه پکې رااله پیدا مایدا خو نه پکې رااله تصرف دې ته وایي ها دا رااله چې تا ځای ګوتی ولیا خو دې نه غیب کې دشتا چې شرکی انا تصرف کې دشتا چې ته متصرف ته پکې تصرف والای یعنی ته وجود والای ته وجود ورکه پيوتا چینی ته پخه ته پانی ته چینی ته دا کله هونه سب دا شرک نه ده ایو استعانت فوق الاسباب ده چې اوس دې جنا ناره کې پیر بابا مدد سي دې کې دعا کې دی رااله یو دا چې پیر بابا علم الغیب ده ځکه دې جنا حالت زنا راکو پیر بابا خور دیوانه بابا هغه ډېر لري دي اسباب نشته او زوای چې پیر بابا مدد سي نو دا مستلزم دا کیده د غیب لره دې کدا معنی چې دا علم الغیب دا ما ول خبرو باندې پوهه ده اروي ابل مې دا کیده چې تصرف والا ده ځکه اسباب پونسته پیر بابا سره او دا تصرف کې ما تر مدد کیږي او ما مصاب دښمن خلاصي دا کیده پکې نشته دا کیده پکې شته ده فوق الاسباب دی وجه دا شرک ده دې کې عقیده د علم غیب ده او دې کې عقیده د تصرف ده نو مولا جلال وایي چې زه شیعه نه لا نعبد ولا نستعين الا اياه موږ عبادت صرف یو الله ته عبادت چاته غایت التذلل چې خډه راجزي وي خډه راجزي څه معنی کوي خډه راجزي څه معنی کوي خډه راجزي دا معنی چې ما سره هیڅ شای نشته زه دې هیڅ شي خالق نه هر شی تا سره دی الله اینه دا غټه کیده ده دې ته عبادت وای غایت التذلل چې خاجزي وکي خاجزي خو پاتہ کیږي چې سره هیڅ شای نه ته ځان خالی غنې چې ما سره هیڅ شای نشته هیڅ شي خالق زنه بس دا ټیک ټاک صرف الله پاک سبحانه هغه سره ارشای دی نو عبادت غایت التذلل غایت التذلل به هغه چاته کې چې الله واجب الوجودي مخلوق ته غایت التذلل نه کوي ځکه وجه دا ده چې مخلوق سره څه شته نه بیا نو ته څنګه غایت التذلل کې ولا نستعين الا اياه صرف الله نه مدد غواړو ولا حول ولا قوه الا بالله نور دا خبره ده
چې دایمه عقیده ده چې لا حول ولا قوت الا بالله. هر شي کې تصرفات، هر شي نه بچاو، غمونه نه بچاو، ګټې کول دا الله سره دی. بس دیو چې دا لا حول ولا قوت الا بالله چې وایي کنه نو دا شیاطین منډه وي سخت دي دو باندې اور بلیږي. لا حول ولا قوت الا بالله. لا حول هیڅ شي نه نشي راګرځیدای. ان تا طاقت ست چې یو ځای شای ځان ته پیدا کی الا بالله مگر الله فتدا. دا ډېر غټه عقیده ده. دا شیطانانو باندې پیرانو باندې سخت بوج راځي. دا بیا منډه ویا. دلته مونږ استادو صدر المدرسین علامہ عبدالحلیم صاحب رحمه الله ډېر لوی عالم دیوبند نو هغه ویل چې زه ابتدایي وکنه مدرس او طالب او بیا مدرس وم. دی ورځو کې سخت وسوسې وې لسره بس بیا ما دا وظیفه کوله لا حول ولا قوت الا بالله. وی چې دا څه پروتوم او دغه غوندې بس یو داسې یو هغه راله چاپه غوندې راله دا هر شی مانه ووته دا وسوسې دا شیان چې دا ختمې. هغه ډېر ښکلی تعبیر کوو خو ما ته اوس یاد نه ده. دا کلمه چې ده لا حول ولا قوت الا بالله چې دا وایې یا بل چا باندې دم کې چې هر شي دم کې دا وایه ورته. کچا سر خوږیږي، کچو غمګینی، کچا خېټه خوږیږي، کچا لاس خوږیږي، چې هر شی بس دا وایه لا حول ولا قوت الا بالله. سیدا ټیکيږي. قولو الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. دا الحمدللہ متن کی ذکر ہوا یہ تہذیب متن کے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اس حمد تعریف کے چوائی دا سوائی والوصف بالجمیل دا سوائی. وصف تا وصف په معنا د بیان سره ده. بیانول دی جمال دی محمود دی چې ته بیان کې جمال دی محمود. جمال په معنا د صفات سره ده یا صفات ثبوتی یا سلبی. خو چې ته جمال بیان کې یو بیان کې علی علت متلبسا بعلت دا تا بیان تلبسی علت سره یو علت سره دا تا بیان متلبسی. کم علت؟ التعظیم والتبجیل. کامل تعظیم چې کامل تعظیم تایی یو تعظیم ذکر که یو تبجیل په معنا د کامل تعظیم سره یا خو تعظیم تبجیل تعظیم تبجیل تعظیم یو شی ده. دا تاکید پر ذکر شد مراد ته کامل تعظیم ده یا تعظیم ظاهری ته وای. ظاهر کې چې تعظیم کې ناستا پاستا قتل اینه دا تعظیم ظاهری ده. مونږ چې الله حمد بیانو خو تعظیم کو کنه ناستا اینه ولاړی مونږ کو رکوع کو دا تعظیم ظاهری ده. التبجیل تعظیم باطنی چې عقیده کې تا عقیده د احترامي عقیده د محمودیت تی وی چې دا ځکم بیان کوم دا محمود ده د پر ثنا ده د پر صفات دي د پر کمالات دي. تعظیم تبجیل یا یو معنا ده یا تعظیم نه مراد تعظیم ظاهری ده چې ظاهر اندامونو سره تعظیم کې احترام کې. التبجیل په معنا تعظیم باطنی سره چې عقیده کې تعظیم کې. دا خود تعریف وکړ نو یو ګوره وصف ویلای بلې جمال ویلای بلې ویلای علی جهة التعظیم والتبجیل. بل تقاعده ده پسې سواء کان فی مقابله النعمت یا الله. دا درې خبره دا ارکان الحمد دي
یو خبره ده وصف معنا بیان باللسان چې خله باندې بیان کړي دا یو رکن دوم دا بیل جمیل دا خله ول وصف ته د بیان دې تعلق په جمال دی محمود سره درېمه خبردار ده چې علی جهت التعظیم و التبجیل متلبسا بعلت دا تا بیان تلبس په یو علت سره هغه علت څه ده التعظیم و التبجیل کامل تعظیم چې تعظیم ظاهری او باطنی دواړه ده بیا نعمت ویا کنه نو دا درې ارکان شو دا به خامخا حمد کوي بیان به باللسان التعلق په جمال دی محمود سره اکس په تعظیمی ظاهرا او باطنا بیا درې سره حمد رااله باقی نعمت ویا نه وی امر زائد ده کنعمت مقابله کې هم ٹھیک تا کنعمت مقابله کې نه هم ٹھیک تا دا تعریف ولته یو تفصیل ده وصف کې دا جمال کې دا جهت کې دا درې تفصیل دي دلته بیا به کو ان شاء الله بلکې تاره تمام خیر کتاب